या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. پرون مونږه د ابو بارک ویلو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وبسنګ اسکلی ویو سم کم سیز نه منی کړی. اوس دا وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شیشې ګلاس کې اوبه وغیره اسکلی او کنا نو چې هغه وخت کې شیشې ګلاس څنګه خو پیغمبر علیه السلام شیشې ګلاس کې شربت څکلو، مشروبات خوږ څیز ته وایي نو هغه به پیغمبر علیه السلام شیشې ګلاس کې څکلو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د سکاک د پاره څلور پیالې وي او د هغې به خپل رنګونه او د هغې ته خپل نومونه میخي چې مثال دا کپ راواله نو نوم یې ورته د یوې پیالې نومو قمر او د دویمې نومو ریان او د بلې پیالې نومو رمال او د بلې نومو مغیث. نو چې کم کپ په پیغمبر علیه السلام غوښتو نو نوم به ورته واغستو. مثال دا څلور قسمه نومونه پیغمبر علیه السلام دا پیالو نومونه دي که پیغمبر علیه السلام خوراک څکل. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د ټولو پیغمبرانو دا سنت دی چې د روټۍ د خوړلو نه مخکې به لاس وینځلو او وروسته به لاس وینځلو. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي که څوک دا غواړي چې زمونږ کور کې د خیر او خوشحالي او برکت راشي نو داسې خو به څوک نه چې نه به غواړي. وایي چې څوک هم دا غواړي چې زمونږ کور کې د خیر او خوشحالي راشي نو وایي دی دا عمل شروع کړي چې د روټۍ نه مخکې هم لاس وینځله او وروسته هم لاس وینځله. څومره زبردست عمل. لاس به څومره وینځو زیات تر فیشن غوندې جوړ شوی. ډېر خلک داسې دا ګوتې وینځي ګوتې، حالانکه دا سنت پوره نه. سنت دا چې دیزې پورې پوره دیزې پورې به لاس وینځل، پوره لاس وینځل، صرف ګوتې نه وینځل بلکې پوره لاس وینځل. دا سنت طریقه ده. ټولو نه لویه خبره پکې مونږ ته دا راله چې لاس پم ته وینځې، لاس پم ستا صفا کېږي او جراثیم پم ستا لاس نه لرې کېږي او چې روټۍ دې وخوړه نو بیا هم لاس ګنده شي که نه ور وغیره ور پورې کړي بیا به هم ستا لاس صفا کېږي او مفته کې به خیر او برکت ستا او زما کور ته ملایي. دا لویه خبره ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو یو ادا په یو یو سنت کې څومره لوی خیر څومره لوی خیر. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د سهار دوه رکعته لمونځ سنت، د سهار دوه رکعته لمونځ د دنیا په ځمکه باندې او په اسمانونو کې څوس قسمت د دې نه زیات بهتر د دې نه زیات بهتر. نو د پیغمبر علیه السلام یو یو ادا د سرو زرو په اوبو چینو کې دا کم او روټۍ نه پهله بسم الله وي، بسم الله وي دا هم ټیک دی. بسم الله الرحمن الرحیم دا بهتر دی او بسم الله وعلا برکت الله دا هم ټیک دی. درېیم لہذا بسم الله وي او چې څوک کور ته دننه کېږي، حدیث مبارک دی چې څوک کور ته دننه کېږي او دی وایي چې بسم الله او چې کله روټۍ شروع کوي او دی بیا وایي چې بسم الله نو شیطان هغه کور نه روان شي هغه وایي نه مې خوراک کې ځای شته او نه مې اوده کېدو کې ځای شته، دواړو کې مې وایي ځای نشته. نو هغه ځای نه شیطان بیا تښتي. نو لهذا چې دا کور کې اسم اکثر ټول نوسي بچي زامن یو ځای روټۍ خوري نو چې مشر په تیزه وایي بسم الله الرحمن الرحیم نو د نورو ته به ور یاد شي
او پیله دا ویل چې راځي بچي لاس وینځي ویل پکار دي کنه سنت باندې عمل پکار دي کنه نو چې پیله مونږه کمل موي او قربوي نو لکه راځي لاس وینځي سنت عمل او روټي نه پس بیا لاس وینځي نو بسم الله ویل روټي شروع کېدو نه پیله او که چا نه هیر شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای اذا نسیا چې چا نه هیر شي په شروع کې او بیا وتا رست رایات شي نو فلیقل نو پکار د چې داسې وای چې بسم الله اوله واخره او عائشہ رضی الله عنها فرمای چې چا داسې ویني ټیک ته ځکه بیبي فرمای چې پیغمبر علیه السلام فرمای چې چا نه هیر شنو داسې وای بسم الله فی اوله واخره ټیک دوانه دي خو یو کې فی دی او یو کې فی نشته دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او یو کس روټي خوړه نو هغه په ګس لاس خوړه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته په خلاص باندې خوړه نو غالبا چې هغه خلاص کې څه مسله نه و هغه ورته راځي چې په خینشم خوړې وای ښا نو دا هغه خلاص بیا شل شو هغه خلاص بیا شل شو نو لہذا پیغمبر علیہ السلام چې په خلاص خوري نو خلاص باندې خورل پکار اوس کې اوسري لاس خوږي عذر وی دانه دا ماته نو بیا خورته ته داسې نشي ویل چې خورا او چې عذر نشته نو پکم لاس خورل پکار دی په خلاص باندې او بسم الله پیغمبر علیہ السلام مخکې او کس روټي خوړه نو هغه نه بسم الله روا هغه ته بیا اخر کې رايات شو هغه چې بسم الله اوله واخره پیغمبر علیہ السلام او خواندل نو صحابي ته تاسو کو چې یا رسول الله علیه السلام تاسو ولې خواندل وای ما تا تکته مسلسل شیطان تاسو سره روټي خوړه شیطان در سره روټي خوړه خو چې کله تا د الله نوم واغښت نو هغه پاسې د غسیل چې خلول هغه واپس راوغورځي ما خندار اله نو ګره شیطان تاسو سره بیا مستقله او مسلسل لګیاوي نو لہذا چې نن زموږ دا سبق شي ان شاء الله چې روټي خورو نو سبا وایو بسم الله او چې روټي شروع کولو پیله بس کو لاس بوینځو او روټي خوراک نه پس پم ان شاء الله سکو لاس بوینځو او خپل بچی لوی وال ټول په دې عمل باندې را ازدکو ورته عادت کو او په خلاص باندې ان شاء الله خرو الله دې عمل کولو توفیق نصیب